الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې د هغه کسانو صفات بیان کړو چې کوم کسانو مخکې پیغمبر باندې هم ایمان راوړي او بیا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړو. اوس الله رب العزت فرمایي دا غي او دو صفات بیان کړو. یو صفات خدا واسم عام چې د مخکې پیغمبر باندې ایمان راوړو او بیا یې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. صلی الله علیه وسلم د زړه نه وایي ښه اواز اوچتوي پیسې پې نه لګي نو صلی الله علیه وسلم نو یوه خبره دا وه چې دغه کسان چې کوم دي دا بدې بدله په نیکۍ سره ورکوي خو څوک ورسره بد وکړي نو دا به د ده صفت وي چې دی ورسره په جواب کې ښه کوي. یوه دویمه خبره دویم صفت یې الله دا ذکر کړو چې زه ورته کله رزق ورکوم نو دوی د هغه یا زه ورته څه پیسې ورکوم یعنې چې کوم مال دی زه ورته ورکوم د هغې نه چې دي د الله په لار کې خرج کوي. دریم صفت یې دلته ذکر کېږي الله رب العزت فرمایي وإذا سمعوا او په هغه وخت کې چې دوی اوري اللغو لغوه خبره. اوس لغوه څه خبره ده؟ د شرک خبره یوه. اللغوه څه خبره ده؟ د دین خلاف خبره. اللغوه څه خبره ده؟ بې ضرورته خبره. بې ضرورته چې نه د دین او نه د دنیا پرېږدي. نو دا هغه کسان دي چې کله دي داسې خبره وایي چې هغه د شرک وي، هغه بې ضرورته وي، هغه چې دی د ګناه خبره وي، د دین خلاف وي، اعرضوا عنه دي د هغې نه اعراض وشي. اوس ستا مخکې ستا پلار دې ستا نیکه دې ستا مشر دې هر څوک چې دی د هرې پایې چې دین پسې خبره وکړه نو که د سړي زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت اوبه دې څکلي وي نو که هر څوک وي او هره بلا وي نو بیا ته صاف انکار کوه چې بهی زه ستا په ډله نه یم، زه ستا سره نه یم، ته زما مشر نه یې، ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف خبره کوې، ته خو د هغه د بستان سره ولاړ یې. لکه شمسوک د شرک خبره کوي، لکه شمسوک د ګناه خبره کوي، د دین خلاف خبره کوي، بېهوده خبرې کوي څوک د هغې نه لرې اوسېږه. وإذا سمعوا په هغه وخت کې چې دوی اوري لغوه خبرې بې مقصده اعرضوا عنه نو اعراض وکړي د دغې نه وقالو وایي دي څه وایي لنا اعمالنا زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي ولکم او ستاسو دپاره اعمالکم ستاسو عملونه دي زموږ خپل عمل دی ستاسو خپل عمل دی. سلام علیکم سلام دی وي په تاسو باندې دوی ورته څه وایي هغه نورو ته وایي چې څوک ورسره دا ګډې وړې خبرې ورته کوي نو هغې ته وایي سلام علیکم سلام دی وي په تاسو باندې یا نطلب سلامت عنکم موږ د ستاسو نه سلامتیا غواړو سړیه موږ پرېږدې خپل حال کې تاسو چې څه کوئ کوئ. لا نبتغي الجاهلین موږ نه لټوو جاهلانو لره یا موږ ملګرتیا نه کوو ملګرتیا نه لټوو د جاهلانو یوه یا لا نبتغي الجاهلین موږ چې دې غرض نه ساتو په جاهلانو باندې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي انک اے محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تهدی ته هدایت نشي کولی من هغه چاته
تم مقصد ته نشي رسولی من هغه څوک احببته چې تی خوښوي ته ورسره مینه ساتي ولکن الله لیکن الله رب العزت یهدي لار ښایي من یشاء چاته چې وغواړي وهو اعلم ودغه الله تعالی ډېر پوهېږي بالمهتدین په هدایت یافتو باندې په هدایت والا باندې خبره دې کې دا یو دې کې خبره ده انک لا تهدی من احببت غدا چې شرع تنزیل والا خبره ده درې درجه کتاب ده منطق خبره ده یو ایصال الى المطلوب دی یو قراءت الطريق یو کس تراوالی او یو مقصد ته ورسه اخیری انجام ته ورسه ایصال الى المطلوب او یو دی قراءت الطريق چې ته یو کس ته لار سمه کې مثال په تور دلته کې سوستانه د وسو کې چې دانې ته کومه لار تللی ده نو ورته راځه چې وجیزې ته دې ورسو هلته مو د دانې په منځ کې کېنې دا تا ایصال الى المطلوب دغه کس خپل مقصد ته ورسو بل کستانه تاسو کو هغه ته دا وایي چې وای داسې به تو شي بیا به داسې لړ چې دغه ریکارډ سره دانه دا دا پول دی ورسره دې ته ویلې شي قراءت الطريق نو دې خاص مقصد ته رسول دا د الله رب العزت کار دی نو الله رب العزت ته وایي انک لا تهدی من احببت ته دې خاص مقصد ته رسول نشي کولی ته رسول نه کوي نشي رسول من هغه چا لره احببت چې چا لره ته خوښوي نو لار ښودل دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار دی چې هغه هدایت نشي کولی نو څوک به کوي خو د هغې نه مراد لاره ده د هدایت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښیي ولكن الله لیکن الله رب العزت یهدي هدایت کوي دینه مراد بیا سری ایصال الى المطلوب دغه ځای ته رسول من یشاء چاته چې وغواړي وهو اعلم بالمهتدین ودغه الله رب العزت پوهه دی په هدایت یافتو باندې علماء لیکلي دي چې دا آیات را نازل شوي دي په هغه وخت باندې کله چې ابو طالب صاحب چې دی هغه ایمان راوړ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او تاسو به حیران شئ د مهنت کړو خدمت ته چې د څومره خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی په یو روایت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اتو کالو او په بل روایت باندې د 12 کالو د دین واخله تر 50 کالو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی څو کالو پورې 50 کالو پورې سره د چې داغه دین بدلو د دین بدلو سره د چې لارې دیګار سره د دې چې بعد وخت کې ورته د دین باندې چې کله خبره راغلی ده ابو طالب سے ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خبره پیش کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا یې خلاف کړې خبره نه ده او بیا مسلک ولاړو خیر چې کله اخري وخت شو ابو طالب سے نو وای داو پارتنران چې دا سرداران سره ملګرتیا صحبت صالح تورا صالح صحبت طالح تورا طالح اتباع تیبا شیبا وغیره د خلکو سره ابو جهل دغه سره دغه تعلق چې کله اخري وخت شو ابو جهل چې دا ډېر په غالب لام باندې رامي چې ستوي دا د پته و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هم تبلیغ کوي اوس هم دعوت ورکوي نو دې د ابو طالب سے نه پانسي اخره پوری د ابو طالب سے یوازې پرې نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کېناست او دعوت ورته شروع ورته وی تر وی کلمه وایي چې زه د قیامت په ورځ باندې ستا شفاعت کولی شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې علما لیکي چې کلمې ته جوړو خو
کدی ورسره ناسته نه وي کړې د خرابو ملګرو صحبت ورسره د دې نه وي راغلی نو د دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب چې د چا سره محبت وي د هغه سره په قیامت کې راځي صحبت اثر ورځي الله وی وکونو مع الصادقین د رښتونو سره کینه دروغ مه وایه دروغجن لعنتي د خدای نه لري یو منت پرشته لري نو خبره دا وه ابو طالب صاحب سره دغه خراب ملګري کېناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت او دومره ګران واره چې 50 کالو پورې هغه خدمت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کلمه نه وي کلمې ته جوړ وي ځکه نه وي چې بیا زمانه پس په داخله کوي چې دی خو د عذاب نه ویریږي او بیا چې وفات کېدنو څه شعرونه یې ویلي لویه قصیده ده یو څو اشعار پکې دا دي ولقد علمت بأن دین محمد صلی الله علیه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مثبتا لوجدتني سمحا بذلك مبينا ودعوتني وعرفت أنك ناصري ودعوتني وعرفت أنك ناصري ولقد صدقت وكنت فيه أمينا ولقد صدقت وكنت فيه امينا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اشعارو کې فرمایي وې زه په دې خپویم چې ته په حق باندې او کما سره دا یاره نه وي چې دا خلک به ما پسې بیا ملامتیا کوي ما له به پیغور راکوي چې په آخره کې د عذاب نه ویریږي نو ما به دا دین قبول کړی دین یې قبول نه کړ د دنیا دغسې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د انکار وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاسید چې کله پاسید نو الله دا آیات را نازل کړ انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين بلا خبره دا و بیا علی رضی الله تعالی عنہ راغی نو شیعاګانو د موعظه صالحه روایت د علی سے علی رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي وستا هغه کافر تر چې دی هغه وفات شي سیبا کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دفن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دفن کې مړ شي نو دا خبره دا وقالو وای نو بیا موږ د دې زمانه څخه یا بده چې د معمولی دعوت ورکی معمولی تبلیغ وکي معمولی د دین خبره کې او چې ما سره څوک جوړ شونه نه بل مهنت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تخته پاک دا فرمای څوک منی خلا نیمه خدای ولا سټو باسي او د تخبل دعوت څنګه خبره ده الله رب العزت فرمایي وقالوا وهو ان نتبع الهدى وقالوا وايد ان نتبع الهدى وجرتمن تابعداري وکړه د هدایت د قران د هدایت تابعداري وکړه د قران تابعداري وکړه مع کسر دستا نتخطف من ارضنا نو وب تختولی شو من د خپل اسمکینه مطلب دا جلاوطن په پریشو د خپل اسمکینه دا خلک په جلاوطن کې دشمنان په دیر شي اولم نمکن لهم الله رب العزت فرمای آیا قدرت بنو ورکړي دوی لره آیا ورکړي بنو دوی لره مکان حرمن حرم شریف امنا زید امن دی هم د حرم شریف سوګل ګرځولې دی لا اوس یری یوجبا چراغ کړی شي الیه دی حرم شریف طرف ته ثمرات کل شی میوه د هر یو چیز رزقا من لدن دا رزق د زموږ جانب نه حرم شریف ته د هر طرف علما لیکي تاریخونه لیکلي دي چې د ارض نه په هغه وخت کې به ناشنا میوې راځي اوس سهولیات ډېر دي اوس ورته ډېر ناشنا راځي الله دې راته توفیق راکړي چې حرم شریف ته لاړ شو او چا سره چې بیزي بار زه چومتوب مکوي دلته کې ناسي دغه سي لاړ شي حرمینو شریفینو سفر وکړي هلته کې خلک وي دلته به غریب سره امداد وکړي چې حرمینو شریفینو د نه غریب سره په سر کار کوي داسې خبرې خلک لاړ شي حرمینو ته حج دې کړي بیا وکړي ته توفیق درکړي بیا عمره وکړه
بیا کوه داسې ځای دی که چا یو پېره کړي او هغه په حقیقت کې دغه حج کړي په حقیقت کې دغه عمره کړي د ده وس وي نو دوی به بیا نه ټینګېږي دوی به بار بار چې ده په حقیقت کې هغه ادا کړي وقالو نو سم د هر جانب نه الله ولا میوې دي زمونږ رزق دی ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا يعلمون نه پوهېږي الله وایي وکم اهلکنا او ډېر د خلکو وکم اهلکنا او ډېر هلاک کړي دي موږ من قرية د کلو نه بطرت معیشتها چې ختم شوي معیشت دي بطرت معیشتها الله رب العزت فرمایي چې څه شوي چې اوږد شوي یا داسې ووایه چې عیاشي پیدا شوي په زندګو د دوی کې دي چې دي عیاشي په خپله زندګۍ کې نو الله رب العزت فرمایي دا م هلاک کړو فتلک مساکنهم نو دغه دي استوګنې د دوی دغه ځای د اوسېدو د دوی دی لم تسکن چې نه دي اوسېدلې څوک من بعدهم وروستو د دوی نه په دغه ځایونو کې الا قلیلا مګر لږ کسان الله وایي په جامې چې عذاب راوستې په دغه ځایونو څوک نه دي اوسېدلې مګر لږ کسان به بیا اوسېدلې په لاره به مسافر کنډراتو به هغې به ایسار را ایسار شو باد باران به شي وغیره وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَنْ يُؤَصِلُ أَكْثَرًا دَزْمَكُ دَارسو وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَنَدِ رَبْسْتَ مُهْلِكَ الْقُرَى هلاكون کی د یو قریه لرا یو کلی لرا حالی لرا حتی تر دې پورې یبعث چراولی کی فی امها فداو الخلافت دې کې رسولا یو پیغمبر الله رب العزت فرمایي چې ستا رب چې دی هغه یو علاقه نه تبا کوي تر څو چې د دې په اصل کې اصل ته ویل شي دارالخلافت نه سبا ولا د دې په منځ کې الله وایي چې یو پیغمبر مې نه رالیږي یتلو علیهم چولو پدیو باندې آیاتنا آیاتنا زمنگا وما كنا مهلك القرى ونيو منگا هلاکون کی یو قلیلرا الا واهلها ظالمون مگر اهل دې چې ظالمان چې هرګه ظالمان شي نو موږ بیا تبا الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي په هر محکمه کې په هر اداره کې په هر بنده کې چې د چا څومره وسرسي که افسر دی که څوکیدار دی که عام بنده دی او که نوکر پیشه دی چې چا څومره وس رسي د هغې برابر ظلم دی که د چا د یو دېرش وس رسي چې چا نظمکه لاندې کړي نو هغه پرې صرفه نه کوي هیله پرې نه کوي هغه پلانکې مې طرف کې و پلانکې مې تباه کړه دا ورته پته نه چې ما ظلم وکړو د چا چې د څه وس رسي د پیسو وس رسي د بل نه پیسې ډېرې د څه وس رسي الله دې وساتي نو بیا چې الله وایي ظلم دی چې بیا بیا عذاب راغلی الله وی وما اوتیتم او هر هغه چې درکړل شوي دي تاسو ته من شیء د څه نه فمتاع الحیات الدنیا نو دا خو فایده ده د دنیا وزینتها او د دې ډول ښایست دی دا لکه چې دنیا کې الله وی څه درکړي نو په دې مغرور کېږه ما غرور مکوا تکبر عزازی در خوار کر و زندان لعنت گرفتار کر تکبر شیطان خوار کده همیشه لپاره قیدهانی ته ویشته نو خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي چې دا خو لږ شانتي څیز دی دا خو د دنیا هسې ښایست دی وزینتها ښایست دی وما عند الله او هغه چې د الله سره دي د الله سره چې دي خیر غوره دي وابقا او باقي دي د دنیا اوږدا سره ډیر مال وي که لږ وي لږ وخت بس به ختم شي الله وایي د آخرت والا کیسه چې ده دا جنت والا کور چې دی دا ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څه میلاوېږي د نیکانو صلحاو په مجلس چې څه میلاوېږي د نیکۍ په عمل باندې چې څه میلاوېږي الله وایي وما عند الله خیر وابقا هغه چې د الله سره دي هغه ډېر غوره دي او باقي کېدونکي دي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ عقل هم په دې کار نه کوي په دې ذهن کار نه کوي د نسوارو په ګونۍ د ذهن کار کوي چې 10 روپۍ ولګېدې د جمعې په ورځ د ذهن کار کوي چې 10 روپۍ مې په چانده کې واچولې په دې د ذهن کار نه کوي چې دا دنیا د معمولي ښایست دی او دې خوا د همیشه زندګي ده راشه خپل هم دین زده کړم خپل کشر هم دین زده کړم راشه بل هم دین ته
طرف ته راولم په دې ذهن کار نه کوي الله دې راله عقل سمجھ وَإِذَا وَبَهَمَ وَقْتِ سَمِعُوا چِنِ أَوْرِي اللَّغْوَ غَلَغْوَ خَبَرَا چِوْرِ لَغْوَ خَبَرَا بِهُدَ خَبَرَا أَعْرَضُوا إِعْرَاضُ كِي عَنْهُ دَهَغِينَا وَقَالُوا وَهُوَيْنِ لَنَا زَمُنْ دَبَارَا أَعْمَالُنَا أَعْمَالِ زَمُنْ بِي وَلَكُمْ أُسْتَاذُ دَبَارَا أَعْمَالُكُمْ عَمَلُنَا دَسْتَاسُ بِي سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام دی پتا سبحان دی نو سلام جاهلا باشد خاموشی وې د جاهلانو سره چې سلام بس ورته بس یاره بس ماسکر علامه خراب بس ټیک ته ټیک بس کی څه ځل سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی یا نطلب سلامت عنکم من سلامت یا طلب استاسنا لا نبتغي الجاهلین من نلټو ملګرو جاهلانو لرا یا لا نبتغي الجاهلین من غرض نساتو بجاهلان باندې انک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقینا تو لا تهدی مقصد تنصر رسول من هغه چاته احببت چې خوغوي ولكن الله لیکن الله رب العزت یهدی لارای من یشاء چاله رچوالي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدرته د مقصد لار غي الله به ورسي د مقصد لار به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري کته وې ډایرکټ د الله سره رابطه جوړو دا به ګرانه واسطه به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به داسې سلسله به سلسله وهو اعلم ويقينا الله تعالى هو بالمهتدين فهدايت وعلى باندې وقالوا يا بالمهتدين فهكسانو چې هدايت قبلوي وقالوا وايدي ان نتبع الهدى كجرد من تابعداري وکړه د هدايت معك فملګرتیا دستا کی متخطب من ارضنا من بو تخدول شدت مکه خبرنا یعنی جلاوتن بو شدت مکه خبرنا اولم نمکن لهم آیا من زین ورکړي لرا آیا من زین ورکړي لرا یا مکانم نو ورکړي لرا حرمن حرم شریف آمنا زید امن الله دې رانصیب یوجبا چراغ کړي شي الیه دې حرم جانب تا ثمرات كل شيء میوه د هر یو چیز رزق ملتنا دا رزق زمون د جانبنا الله دې بار نصیب ولكن اكثرهم لكن اكثر ذوي لا يعلمون نبوي وكم اهلكنا يقينا هلاكلهم دير من قريه قرينا بطرت معيشتها بطرت معيشتها چې د حد نه تیری کړو چې د خپل حد نه تیری کړو په عمر خپل کې بطرت معيشتها چې عیاشي کړو په عمر خپل کې بطرت معيشتها چې ختم شو معیشت دي فتلك مساكنهم نو بس دغه دي استوګ دي دوی لم تسکن چې دوی اوسېدلي په دغه کې من بعدهم رسول دوی سوق الا قليلا مگر لګو وكنا يقينا منغا نحن الوارثين اصل مالکان دلیو وما كان ربك وندي ربستا مهلك القرى هلاكون كده يبي قريه حتى ترتي قرية بعث چراولي في امها فاصل دديكي انا سبب حساب باندې دارو خلافه دديكي رسولا پیغمبر یدو چلولی علیهم بدیو باندی آیاتنا زمن وما کننا ونیو منگا مهلک القرآن علاکون کی دیوی قریب الا و اهلها مگر اهل ددی ظالمون ظالمان مگر چه اهل ددی ظلم کون کی وما اوتیتم وهغه چې درکړی شوي دي تاسو ته من شیء د سسنا فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د دنیا دا وزینتها او خایستها د دنیا دی وما عند الله وهغه چې بنزد الله دی او هغه چې د الله سره دی خیر ډیر وردی وابقا او باقی پاتې کیدونکي دي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ آیا تاسو نه پوهیږئ الله دې په ورکړي